بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د کیلشیم په باره کې خبره کوو چې دا د انسان په بدن کې څه کار ورکوي. دا کیلشیم چې د انسان بدن کې کم شي نو دا څه وجوهات کیدای شي او څه نقصانات دي. چې د کیلشیم کمی انساني جسم کې راشي نو ټول د مخ کې باید د غاښونو چې کمی دا به داسې رژیږي په خپله په مزه ستړیوالی محسوسېږي ډېر زیاته د پټو د وجې باید تکلیف وي او هر ټایم به یې پټې انخطې وي. اوس د دې وجوهات څه دي؟ د کیلشیم کمی دا د انسان په بدن کې د څه د وجې راځي؟ هغه خوراک نه خوړل چې کوم انساني بدن ته طاقت ورکوي. لکه مثال په طور پی شو یا سوچه غوړي شو ماسته شو، دا څیزونه شو چې کوم قیمتي خوراکونه دي نو هغه انسان نه کوي، نو هغې په وجه باندې د کیلشیم کمی هم د انساني بدن کې راتلی شي. د زنانو د بیمارۍ نه پس هم د کیلشیم کمی اکثر دې ته راځي. موږ ته به څنګه پته لګي چې په جسم کې د کیلشیم کمی دی؟ پټې به ډېرې زیاتې خوږېږي، وجود به دردونه کوي، هر ټایم ستړیوالی به ورته محسوسېږي، کار ته به ډډې نه لګي او خپې او لاس به میږي کېږي او پټې به بالکل انخطي. سورسز اف کیلشیم. کیلشیم موږ د څه نه حاصلو چې موږ بدن کیلشیم برابر کړي. نو د کیلشیم د برابرېدو لومړی چې کوم پراډکټ دی نو هغه پی دی. دا به تاسو ډېر زیات استعمالوئ، یا ماسته یا بادام اخروټ شو، دا څیزونه چې تاسو استعمالوئ نو کیلشیم به ستاسو بدن په خپله بالکل برابروي. نو هغه کسان چې کوم کسانو ته د کیلشیم د کمي شکایت دی نو هغې دپاره موږ یو بهترین قسم کې هربل میډیسن تیار کړي دي. د دې سره سره موږ په زعفرانو باندې څه اخلي کوو چې هغه بالکل فی سبیل الله دي، د هغې هېڅ قسم شکرانه وغیره نشته. انشاءالله چې 10 ورځې تېرېږي نو الله پاک به تاسو له شفا درکړي. زموږ په ځان سره نوټ کړئ، فقیر بند حاجي کورونه روډ بغداد مردان. بیا دې کې داسې کسان شته چې زموږ ځای ته لرې دي، هغې دې موږ سره رابطه وکړي، موږ سره ډلیوري هر قسم سهولت موجود دی. زموږ نمبر ځان سره نوټ کړئ 0315 1328 555 نمبر باندې.